دشمنه دروغ دی ویلي دروغ جنه خدای تا ته حلال رزق مقرر کړی او پاکیزه هغه حلال تا پرېښوده تا حرامو له لاس واچوه نو د حرامو نه یې درته مقرر کړ او چې ستا په خېټه کې حرام پراته وي او دا اتو رکاتو تهجدو په ځای تا 13 رکاته کې قسم په خدای که د څلورو نو فایده مو کړي هېڅ فایده به نه کوي کې ورکوه مې کمه وسلې کمې فایده پکې نشته خدای نه قبلوي الله تعالی پاک دی پاک مال قبلوي تا ښه په غوږ کې کېدی هر سړی په خپل ځان پوهه دی په چا الزام نه دی لګول پکار چې پلان کې حرام خور دی او پلان کې حلالي دی که چرته هم پیسې مرداري د جومات په چانده کې د مسکین په صدقه کې په خیرات کې هېڅ ګورې کمې نه کوي وی ساتئ پوره یې وساتئ پوره چې کمې نه کوي خدای نه قبلوي زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو د رزق حلال اهمیت او د حرام خورۍ او د حرام رزق او د حرام مال نقصانات نن زمونږ د بیان موضوع به ده انشاءالله حلال رزق دا زمونږ دین کې یو مطلوب چیز دی خدای حکم کوي پیغمبرانو ته چې ای زما د پیغمبرانو جماعت او ډلې کلوا من الطیبات پاک چیزونه خورئ حلال واعملوا صالحا او د دې برکت به دای چې تاسو به نیک عملونه کوئ همدغه شان تمام انسانانو ته خدای خطاب کوي یا ایها الناس کلوا من الطیبات اے خلکو اے انسانانو حلال رزق حلال خواړه خورئ د حرامو نه ځان ساتئ خدای به د نیک عمل توفیق درکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي طلب و کسب الحلال فریضة بعد الفریضه د حلال رزق طلب حلال رزق لټول دا د عام فرایضو نه وروسته فرض دي ضروري دی چې سړی به د مور پلار دپاره ورونو خویندو دپاره بچو دپاره د بیبي دپاره د حلال رزق بندوبست کوي دا د یو مسلمان ذمه داري ده او فریضه ده او دا پې فرض دي حلال رزق به ورته راوړي که چرې حرام راوړي د بچو د ښځې د مور پلار خو دې کې څه اختیار نه وي اخو خبر نه وي چې د کم ځای نه راوړی د قیامت په ورځ به هغوی د ده ګریوان کې لاس اچولی چې په تا خو زمونږ حلال رزق ذمه داري وه تا مونږ له حرام ولې راوړی حرام رزق دې مونږ له ولې راوړو یو به د خدای مجرمي بل به د ښځې او د اولاد مجرمي او د بچو مجرم به وي مونږ له د حلال رزق ولې نه راوړو حرام دې ولې راوړو که یو سړی وایي چې نه حلال نه میلاویږي نو څه به کې خلک اکثره وایي که نه وایي حلال به دې حلال کی حلال نه میلاوېده نو ما څه چل کړی وی دا عذر نه دی یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه به چمبه وهله او ټپې به ویلې او خلکو به پیسې ورکولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي قربان زه خو ډېر شرمنده یم او خدای زما رزق په دې ګوتو په دې چمبه کې مقرر کړی دی ما ته اجازت وکړه چې زه ټپې ویم او دا چمبه استعمالوم او خلک پیسې راکوي بل کار نشم کولی څه وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي کذبت یا عدو الله یا د خدای دشمنه دروغ دی ویلي دروغجنه خدای تا ته حلال رزق مقرر کړی او پاکیزه
هغه حلال تا پرېښود تا حرامو له لاس واچو نو د حرامو نه درته مقرر ته د حرام پرېږده چې خدای درته د حلالو نه رزق مقرروي که نه دا خو زمونږ اختیار دی زمونږ د وس کار دی حلال پرېږدو حرامو له لاس واچو نو د حلالو دروازې را باندې بندې شي نو کم انسان چې حرام خوري کوي او حرام رزق او د حرام مال کوشش کوي او حرام مال ګټي او کور لی راوړي یو خدای دله به خدای د عبادت توفیق نه ورکوي که ورکړي خو د عبادت نور او برکات او عبادت کې به رڼا او برکت نه وي دویم دا دی دعا به نه قبلیږي حدیث کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسافر یاد کا یو سړی سفر کی پراگنده ویخته یې ګډ وډ خیرن جامې خیرنی او خدای ته لاس نیولی یا خدایا دا راکې دا راکې دا راکې نو خدای خو د مسافر دعا قبلی کرا حدیث کی دی درې کسان دي چې دعای خدای نه رد کوي قبلی یو پکې مسافر دی د مسافر دعا هم خدای قبلی نو خدای وایي د دې مسافر دعا څنګه قبوله کم ملبسه حرام وماکله حرام وجسده غذی بالحرام دا د خوراک د حرامو نه دی دا د جامې د حرامو نه دي او دا د بدن په حرامو لوی شوی د دعا څنګه قبوله کم قاعدې مطابق خو د مسافر دعا باید قبوله شي خو ځکه نه قبلوم چې معنی دی هغه دا چې د حرام خوري کړې ده نو د حرام بدن کې او په خېټه د انسان کې حرام رزقي دغه دعا ګورې خدای نه قبلوي دی وجنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو غلام هغه څه خوراک ورکو بیا یې وروسته تپوس وکړو چې دا خو ما سمنتر ویلی و په هغې باندې ماله شکرانه راکړې وه دا د هغې پیسې وې او دا خو حرامې دي په منتر شکرانې خو حرامې دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې مرۍ ته دا ګوته ور دننه کړه چې الټه یې وکړم چې راوځي خو خېټه یې تشه وه زورونه یې کول او سره وتل نه آخر یې ډېرې اوبه وڅکلې معده یې د اوبو نه ډکه کړه او بیا یې دا خولې دې مرۍ ته یې دا ګوته دننه کړه او بیا یې الټه یې وکړه او هغه حرام څیز یې راویست چا ته تپوس وکړه چې دا ولې دومره تکلیف دی وکړه تا ته خو پته نه وه که نه تا له څه معلومه وه هغه ورته ویل ما ته که مرګ راشي او زما په جسد او بدن کې د حرامو دا نوړی نو زه به خدای له څه جواب کوم او ما سره به خدای څه کوي ویرېږم چې مرګ راته رانشي بیا به څه کېږي تا ته چا یو حرامې پیسې درکړې تا ته خیر دی چې پته درته نه چې دا د چا دي خو چې پته درته ولګېدله چې دا حرامې دي نو بیا تا ته نه دي جایز یو حرامخور سړی مسکین له صدقه ورکي او هغه مسکین له پته یي چې دا مردارې روپۍ دي او حرامې دي دا نه ده جایزه چې مسکین یې واخلي او که پته ورته نه وي نو خیر دی نه دا حرمت حراموالی او مرداروالی د پیسو داسې څیز دی چې سړي له پته ولګېږي نو بس بیا نه اخلي بیا هغه هم حرامې شوې هغه هم مردارې شوې او د حلالو فایدې څه دي د حلالو منګه خو د ډیروالي کوشش کوو د کثرت د برکت کوشش نه کوو من خو په دې سوچ کې چې اخوان له دې پی که د خرې او که د سپی چې پیسې که حلالي او که مرداري زمونږ خو دا سوچ چې ډېري دا جیبونه دې ډکي چې ډېرې پکې پرتې که حلالي او که مرداري دې له نه ګورو چې دا به درنه په بدو لارو ځي حلال چې د چای او حلال رزق خوري الله تعالی دته د عباداتو توفیق ورکوي امام شافعی رحمه الله شاگرد امام احمد ابن حنبل د هغه کره میلمه شو
امام احمد ابن حنبل زوی ته وایي بچیه دا مې استاذ محترم دی او ډېر بزرګ سړی دی چې د ده ډېر خدمت وشي ښه خوراک یې ورته تیار کا نو امام شافعي رحمه الله بله ډېره ډوډۍ وخوړه عادت نه زیاته وخوړه د امام احمد رحمه الله زوی ورته لوټه کېښوده چې دی به شپې مانځله تهجدو له راپاڅېږي سار چې راغې مانځله نو چې کتلې دا لوټه مخکې شان پرته ده نه ده استعمال شوې نو دا زوی د امام احمد ابن حنبل ته وایي چې دا استاذ خو دې ته پې خطا شوی چې ته وایې ډېر بزرګ سړی دی دا څنګه بزرګ دی یو خو بېګا ورته زما خیال و ډوډۍ ډېره وخوړه بزرګان خو ډېره ډوډۍ نه خوري او دویم دا دی چې ما ورته لوټه ایښې وه چې دی به تهجد کوي دا څنګه بزرګ دی چې تهجد نه کوي تهجد یې ونه کړه امام احمد ابن حنبل د امام شافعي رحمه الله نه تپوس وکړه چې زوی مې داسې وایي څه جواب ورکړم امام شافعي رحمه الله ورته وایي زه چې بېګا دستارخوان ته کېناستم نو حلاله ډوډۍ وه د حلالې ډوډۍ هغه انوارات مې پکې ولیدل برکات ما ډېره په شوق وخوړه چې داسې حلاله ډوډۍ به بیا بل ځای ماله میلاو شي او یاره د حلالې خو خپل برکات دي نو ښه ډېره مې وخوړه چې دا حلاله ده او د دې حلالې ډوډۍ برکت دا او چې ټوله شپه ما خوب نه دی کړی د قرآن کریم په یو آیت کې مې سوچ کوه د هغه نه مې مسلې راویستې مجتهد و مسلې به یې راویستې د یو آیت نه مې ګڼې مسلې راویستې بلکل ویده شوی نه یم او تهجد مې په ماسخوتن په اودس وکړه او دا د سار مونځ مې د ماسخوتن په اودس وکړو نو اودس ته ضرورت نه دی پیدا شوی دا د حلال رزق برکات نو د حلال و برکات دای چې خدای دعاګانې قبلوي او خدای بنده ته د عبادت توفیق ور نصیب کوي او حرام داسې چې هغې سره دعا نه قبلیږي د عبادت توفیق خدای نه ورکوي پریشانی او خفګان د انسان همیشه وي پریشانی او خفګان د زړه نه نه وځي نو موږ او تاسو مسلمانان یو او بحیثیت مسلمان له دا پکار دی چې د رزق په معامله کې ډېر کوشش وکړي چې حرامو نه ځان بچ کړي تپوسو کې چې دا کار زه کوم دا حلال دی او که حرام دی او زمونږ تصور خو دا دی چې مونځ کوه او تهجد کوه او نوافل کوه او نور چې سکې په خرید او فروخت کې او ګټې او تاوان کې تا سره د دین څه کار نشته دا غلطه خبره ده زمونږ دین موږ ته د عبادت چلم راښیي داسې عبادت به کې دعا به داسې کې مونځ به داسې کې تلاوت به داسې کې همدغه شان موږ ته د کاروبار طریقه م راښیي دا کاروبار به کې دا به نه کې امام محمد رحمه الله زمونږ د مذهب یو لوی عالم دی ډېر کتابونه یې لیکلي دي په معاملاتو کې چا ته تپوس وکړه چې تصوف کې تا یو کتاب هم نه دی لیکلی تصوف کې بزرګۍ کې نو هغه ورته وویلې ما کتاب لیکلی په فقه کې کتاب لیکلی د هغې نوم دی جامع صغیر او په هغې کې مې یو عنوان قایم کړی کتاب البیوع د خرید او فروخت مسلې دي پکې بس دا تصوف دی که نه بزرګي دا ده بزرګي دا نه ده چې سړی دی نفل ډېر وکړي او ذکر اذکار دی ډېر کوي او درود شریف ډېر ووایه دا صرف دا بزرګي نه ده بزرګي دا ده چې د حرامو نه ځان بچ که بس ته بزرګ شي عبادت بیا لږ کوه خو برکات به ډېر او چې ستا په خېټه کې حرام پراته وي او دا اتو رکاتو تهجدو په ځای ته 13 رکاته کې قسم په خدای که د څلورو نو فایده م وکړي هېڅ فایده به نه کوي او چې حلالې روپۍ 15 روپۍ 10 روپۍ ته صدقه که نو تا ته به څومره برکات خدای راولي خدای به په دې 10 روپۍ تا نه راضي کېږي او حرامې او مردارې دا خدای په نوم ته ورکوه غریب له ورکوه په مسجد کې ورکوه می کمه وصلې کمې فایده پکې نشته خدای نه قبلی الله تعالی پاک دی پاک مال قبلی مردارې ګورې نه قبلی تا ښه په غوږ کې کېدی هر سړی په خپل ځان پوهه دی په چا الزام نه دی لګول پکار چې پلان کې حرام خور دی او پلان کې حلالي دی
زمونږ څه کار دی او د مسلمان په بل مسلمان باندې ښه ګمان کوي زمونږ په ټولو مسلمانانو دا ګمان دی چې مسلمان حرام خور نه وي ټول مسلمانان حلال خواره دي زمونږ دا ګمان دی الله تعالی دې داسې ګمان صحیح کړي خو که چېرې هر سړی خو په ځان زړه کې خو پوهېږو که نه زړه کې خو هر سړی پوهېږي چې زه څنګه یم نو که چېرته هم پیسې مرداري د جومات په چانده کې د مسکین په صدقه کې په خیرات کې هېڅ ګورې کمې نه کوي وی ساتئ پوره یې وساتئ پوره چې کمې نه کوي خدای نه قبلوي قسم په خدای کې قبولي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله طیب لا يقبل الا الطیب الله پاکیزه دی نه قبلوي مگر پاکیزه مال قبلوي حرام یا مردار نه قبلوي په حرام او مردارو څه کوي تا پې د خدای حکم مات کړی دی خدای دې پې خفه کړی دی په ګټلو او بیا خدای له ورکې چې ستا په رضا مې درکړي خدای پې رضا کېږي بلکې زمونږ فقهاو دا لیکلي دي چې قطعي او یقیني حرام شی حرام او تی راوړې او بسم الله پې ووایي نو دې کې د کفر خطره ده ځکه بسم الله خو په حلال مال سړی وایي تا دا حلال وګاڼه حلال یې څنګه ګڼې نو موږ او تاسو دې کې لږ سوچ وکړو موږ دا بزرګان دا واقعات چې موږ بیانوو دا چې لوی لوی مقامونو ته رسېدلي دوی ډېر عبادتونه نه دي کړي دوی ډېر عبادتونه نه دي کړي دوی د حرامو نه ځانونه ساتلي دي پیسې مال دا یې لږ و حلالو خدای پکې څومره برکات اچوي دا لوی لوی د دین کارونه لوی لوی د دین منارونه چې چا قایم کړي دي دا لوی لوی مراکز د دین چې قایم دي دا لوی لوی مراکز په دې دنیا کې دا ګورې په حلالو روپو قایم دي او کم مراکز د دین جماعت او مدرسه دا په غوږ کې کېدی دا خبره او تبلیغي مرکز او د پیرانو خانقاه چې په حرامو روپو جوړه شوې د هغه کې د دین کار نه دی شوی ګورئ قسم په خدای که پکې وشي یو اختلاف پکې راشي هغه مدرسه خرابه شي یو اختلاف پکې راشي هغه جماعت خرابه شي یو اختلاف پکې راشي هغه تبلیغي مرکز خرابه شي یو اختلاف راشي هغه د بزرګانو خانقاه د پیرانو خرابه شي هېڅ هم پکې نه کېږي به تاله ورته پرته وي د دین کار پکې نه کېږي د دین مرکز جوړ شو مونځ پکې نه کېږي ولې ځکه حرام پکې استعمال شوي او کم کار چې په حلالو سره وشي ساده باده کار یوه چوپړی دې جوړه شي یوه چوپړی او د لوښو یو سیز دې جوړ شي او هغه دې په حلالو روپو دینونه د دې نه خواره شوي دي تاسو د مسجد نبوي واقعات اورېدلي چې ځمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته حکم وکړ ورکړه دا پیسې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل صحابي ته هم ویلی شو خو دا پیرزونه په ابوبکر وکړه ځکه ابوبکر دین دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې وي او دا دومره دیوالونه و او بره پې د کجورو تنې واچولې چې سړي به لاس داسې اوږد کړ نو لاس یې پې لګېده او باران کې به راسسېده پلاستیکونه خو نه و هغه وخت کې سجده به چې نبي علیه السلام لګوله چې سر به یې راوچت کړ تندی به یې په خټو ککړو او ټولې دنیا ته مشرق او مغرب جنوب او شمال د دنیا ګوټ ګوټ ته د اسلام رڼاګانې دا د مسجد نبوي نه خورې شوي دي دومره سادګي پکې وه او ګورئ د عثمان رضی الله تعالی عنه مال حلال و د عثمان رضی الله تعالی عنه مال حلال و صحابو کې مالدار صحابي و تر ننه پورې دغه صدقه جاری ده تر ننه پورې یو باغ اوسه پورې شته د عثمان رضی الله تعالی عنه په نوم د هغه ملکیت دی د هغه خرچه چې کم دی مسجد نبوي ته اوسه پورې راځي هلته ما ته چا هوټل راوښوده فندوق وقف عثمان رضی الله تعالی عنه نوم پې لیکلی و ما ته ملګري ویلې دا دې ته وګوره وایي دا د هغه باغ چې کومه آمدني ده دا هوټل پې جوړ شوی دی بلا چتونه و ډېر او څومره سوونه کمرې به پکې وي او دا یې په کرایي خلکو له ورکړي او د دې ماهانه آمدني چې راځي ماهانه دا مسجد نبوي باندې مصرفېږي 14,500 کاله وشو د عثمان مال حلال مال و تر اوسه پورې جاري دی عثمان ته صدقه جاري ده دغه ملګري ویلې دلته یو بزرګ عالم یاد که اوس وفات شوی دی وایي هغه بزرګ عالم راغلی و
وای ما ته ویل چې ما اورېدلی دي چې د مسجد نبوي بل چې راځي نو دا د عثمان رضی الله تعالی عنه په نوم دی ته لږ معلومات وکړه. وای ما معلومات وکړل، وای بیا مې په موبایل کې ته تصویر وویسته د هغه بل، هغه بل کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نوم و، د حضرت عثمان په نوم باندې بل چلیږي. دا پیسې د مسجد نبوي خرچه چې څومره ده چې براه راست دا قالینونه چې دي، دا د آبادۍ کارونه چې پکې کېږي، دا د بجلی خرچي چې پکې دي، د بلپونو خرچي دي، د پکو خرچي دي، د ایسیګانو خرچي دي، دا ټولې د عثمان رضی الله عنه په پیسو کېږي. دا حلال مال برکات دي کنه، تر 1400 کالو پورې به تا ته سلسله جاري. او حرام یا مرداري ورکه هېڅ خیر پکې نشته، قسم په خدای که پکې خیر شته. نو تاسو موږ لږ سوچ وکړو، دا خپل رزق ده، دې بچو باندې رحم وکړو، په دې ښځو رحم وکړو، په دې کور رحم وکړو چې د دې دا غوښې د حرامو نه غټې نه کړو، د دې دا بدنونه په حرامو غټ نه کړو. لږ کوشش وکړو الله تعالی موږ رضا کړو. او موږ پیسې د حرامو وي، خوراک هم د حرامو، اوبه هم د حرامو وي، او بیا مانځله راشو او ډېر ستړي ستومانه په دې ګرمۍ کې کور ته لاړ شو چې موږ لمونځ وکړو. نو دا چېرته کېږي؟ فریضه دې ادا شو خو د مانځه برکت پکې شته، دعا باندې دې ځان ستړی کړه نو خدای وایي نه قبلېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه قبلېږي. دا حدیث دي، دا ځان نه خبرې نه دي، دا نه تجربې دي، نه د مشرانو نه اورېدلې خبرې دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي، په دې کې ذره برابر دروغ نشته. صادق او مصدوق، رښتونه او رښتونه ګڼل شوی پیغمبر دی، دغه خبرې دي. نو موږ دا مال حلال کو، چا سره حرام یا هغه ایسته ختم کړي، ویې غورځئ، ویې غورځئ. ایمان دې ته وایي چې حرام یې وغورځوه، ویې غورځوه، خو پټ ځای کې وغورځوه چې بل مسلمان یې راوانلي چېرته، ایسته ختمې کوي دا مردارې روپۍ. خدای غیرتي دی، تاسو وګورئ چې خدای د دې نه ډېرې درکوي که دینې درکوي. الله تعالی لوی ذات دی، مهربان، دا هر څه د خدای په قبضه قدرت کې دي. خدای چې چاله وغواړي ورکوي او چې چاله وغواړي اخلي دي. او موږ چې د حرامو پسې تلاش کوو نو حرام یې به درکوي، او که د حلالو تلاش دی وکړه درکوي به، اگر که څه زمانه وروسته وي، او که نه درکوي نو خیر به دې پکې نه وي، په بلا یې ولګوه. څه پکې هسې ترې روان یو، اخرت ته تیزو پیسې څه کې دومره به درکوي چې ستا رزق چاره به پرې روان وي، په پیسې څه کې ډېرې وي، ډېرې به درنه پاتې، او چې څه نه وي نو ډېر خوشحاله به ځې، وایه هسې رانه څه نه دي پاتې، نه څه و نه څه شو، خوشحاله به یو چې ډېرې د زنکدن کې او بیمارۍ کې به سم خفه چې دا بلډنګونه رانه پاتې شو، دا مارکیټونه دې پسې به دې زړه خوږېږي، او چې څه نه خفه به خوشحاله به یې زموږ آخرت لازمه که نه هلته هر څه شته دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې حرامو نه ځان بچ کړو، او د الله تعالی د عبادت دپاره موږ او تاسو آمادګي ونیسو او تیارې، او د آخرت دپاره. درود شریف اللهم صل